سړیتوب چل نه درځي. ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې. اور تو کدھر گیا ہے؟ جی میں سواد گیا ہے. کیوں؟ وہ چاٹیاں وسطیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر. ما تاسو پیژنم نه په دې خبره پوهیږئ. دوی سره سٹیمپ دی چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی. کس چیز کی تفتیش؟ بجلیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما خو نه دی ویلي. او قابل اعتراض خبره کوم نه. زه خو ډاکټر یم. ما سره ګوړه او چینی نشته. کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي. قابل اعتراض خو زه یم نه، زه ډاکټر یم. په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته وله دا به بېوقوفي ای به که نه وي. وایي په ډاکټر څنګه اعتراض کوي؟ بیړه دې غر کچه بې ستنې نه جوړېږي نه. زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ ښار ته راتله مونږ کور ته. نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و. که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده. ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي. ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دې لاس کې واغ نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي. ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي. د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي. وایي شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي. د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه. نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ورته وایي چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه. هغې ورته وایي چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي. چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه. کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده. دا ستا ملک دی، دا ستا وطن. دا د کوچیانو کار دی. یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خان وروره هغه وایي چې که آباد خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي. جمع یو سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده. چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې اور خوي نو ځکه چې یخني ده ډېره. چې فتح خان وروره وایي چې وی که آباد خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به. وایي چې دا اور به هلته وي. او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی، د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي. خفه نه شئ. یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستولو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخورم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی. یو سړی او تاشې کولو کړتېږئ مه یعنې زه لرې کې ورکېږي ورک شئ په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې
تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټی ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړی یا خدای راوړی یا خدای راوړی یا خدای راوړی نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي خان ورته لا کار دی وکړ ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خدا سي ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ٹھیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې مونږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چا ووایي چې بېقراره ډېر یو چې ډېر بېقراره ورته یې ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم څلوېښت ګزه